بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم عزتمندو. زه محمد اشفاق خان او تاسو ګوره اشفاق ټي وي. امید کوم چې ان شاء الله ټول به روغ جوړ او خوشاله یې. عزتمندو په لونفوړ بازار کې موجود یو او نن موږ یو ویډیو کوو. زموږ د ویډیو ټاپک دا دی چې فرض کړه یو مزدورکار انسان ته څوک په انعام کې یا څوک خیراتی 1 کروڑ روپۍ ورکړي نو په دې باندې څه کوي. راځئ موږ سره ویډیو وګورئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه سیوا دا خو ماشاءالله ډېر زبردست گاډي جوړ کړی دی. او جی بس یاره بس ناس یو بګیارن اخا چې لګرا کوزيږي نه زمونږ نن ویډیو د مثال په تور تعالی څوک په انعام کې 1 کروڑ روپۍ درکې نو ته په هغه باندې څه کې. یاره جی زمو خو ډېر غټ امید ده خو خدای پاک تعالی راکړي نو که مثال په تور څه څه وپکې. یاره زه خو یم چې بس دغه خو 1 کروڑ روپۍ شي نو بس موږ وایو چې هر څه به وګوري خو لکه بخر خالد خبره ده موږ به ځا غریبانان خلک ته اوري نو موږ به ځا نو خدای راکړي نو دوی له پکې څور کو اوري ځان له پیسې کې. یاره ځان له پیسې ما چې ځان په کې کسلې واغه نو خو وای نو دا گاډي خپل نه کنه کسلې را خدای راګي. او پړ دې جایز کوم ارمان نه دي. یاره په خو مې غټ ارمانونه دي خو بس خدای دې پوره کینو. کوم ارمان؟ یاره ارمان خو مې پکې یو دی خدای دې راله موټر راځي. او بل بس صرف موټر. صحیح دی جی مهرباني. یاره جمعات کې به ته لګړې ورکو چې غریب مریب له بدلې ور او نور پیسې کې حج عمره و پیو کو. صحیح دی. بس کاروبار و روانه وروره ته خپوې سړی نو څه کاروبار روانه بس سړی په پلاټ والی روزګار په روان کی موټر په والی نور څه په روان کی. او واده وپکې؟ واده خو مې کړی دی الحمدلله. یو دې کړی؟ یو مې کړی بل ته هم شوق کېږي. خلک په 1 کروڑ کې ته دویم واده هم کې دویم نه ځم چې درېیم هم وکړم واده را چا نه وي خوښ. دا خبره بالکل صحیح ده. بالکل هسې ته څه وایې ستا دغه څه وایي نو په دې ویډیو کې هم که نه شو ویلې بل ملګرو ته څنګه پته ده. وایه په دې کې خو به دا وایې ګوره واده نه دی اسلامي طریقه ده. زه هم د 1 نه 2 د 2 نه 3 او د 2 نه 4 ښه پوهې کاروبار به په ځان لکو بس غریبي به کوو نو او دا کاروبار مخه نه دی نو بس ښه دی خو دا هم کمزوری دی که نه سبو سره میلاو شي نو ښه به چې زور لږ سیوا به شي. صحیح دی جی. او واده ما کړی دی که نه په دې پیسو واده کوئ؟ کړی دی جی واده هم کړی دی بچي هم دي د خیره سره 4 یو ما کړی دی. او جی یو نو د دویم پکې دی ویډیو کې څه نه وایې؟ نو یاره دویم واده ته خو لا نه تیار ګراني ډېره زیاته ده نو بس چې دا شته کاروبار سر کو دا ډېره ده. صحیح دی جی مهرباني. واده وپکې ځان په کاروبار نه روانې؟ یاره کاروبار زبردست ګورو جو جناب بنا واده وکړو. بس زموږ دعا دی چې الله پاک تعالی 1 کروڑ روپۍ درکړي او بیا په ته ځان په ډنګ ډنګ باندې واده وکړه. ښه دي ښه. یاره لاول سوچ مو د عمرې ته عید دی د خیره سره او بیا په کاروبار روانو. او د دې نه علاوه بس دا کاروبار به کوو تا که چا څه دغه وي د عوامو خدمت به کوو انشاءالله. یعنی د غریبانو خدمت پکوي که نه؟ انشاءالله جی. یاره په هغې به زه غریبانانو مدد کوم او مدرسې پې جوړوم. عمره واج خو ما کړی دی او که څوک چې غریب وي عمرې له ځي عمرې له لګم. صحیح دی. اول د ارمان دی چې زه د لونخوړ د غریبانانو پې دغه وکړم خیال وساتم ورکړم وجه لکه څنګه خیال وساتئ؟ لکه چې کوم غریب وینم بس هغوی له ورکوم پکې ماشاءالله. او ځان له پیسې کې نو بس ځان له پیسه کوم دغه وې کوو نو لکه بستو پکې مثال په طور باندې ځان له اول به اچ کوو او عمرې له پکې ځو نور خو مته خواهش نشته خو بس دغه یو خواهش. صحیح دی جی مهرباني. ما له خو اول څوک 1 کروڑ روپۍ نه لګي 1 روپۍ نه راکوي. 1 کروڑ خو ډېره لرې خبره ته ډېره لرې خبره کوي. اصل مثال په طور ته مثال خبره پلار نن سبا ویله 200 روپۍ نه ورکړي 500 روپۍ نه ورکړي 1 کروڑ به ماله څوک راکړي. او چې نام راته میلاو شي جومات کې به ته ورکړو ماشاءالله. دا الله په لار کې دین په لار کې به خرج کړو او ما دغه دنیا نه رسول تک به تاسو بالکل هم دغه خبره صحیح ده جی مهرباني. ما 1 کروڑ روپۍ راکې ځانو په خخ کوله کور والم یو په موټر ځانو په مزیدار والم او خو مزیدار وبکې ګرځم او اج عمره پکې وکړو کنه ان شاء الله که خیر. ماشاءالله ماشاءالله. یاره 1 کروڑ هم نه دی پکار خو دا مې درخواست دا مې خواست او پړه مې ډېر ارمان دی چې یو عمره را باندې سوکو کی بس هیڅ ارمان مې پړه نشته به دقه یو ارمان دی. موږ به دغه اج عمره وکړو بل څه به نه کېږي نه به څه کار کوو. صحیح دی جی ماشاءالله. ډېر ښکلی جواب دی. بالکل او دغه نه بل ښه کار نشته. دې خلکو سره خو پرتې دي بینکونو کې پرتې دي په هر ځای کې هر ځای ډک دی خو دا کار پکې نه کوي.
هغه زکات هم پکې نه ورکوي. دا ګلې او دا قهر او دا باران چې شوی دی که نه په دې غنمو کې خلک غریبانان له زکات مکات نه ورکوي. دا ټول کور کې به خمبو کې سنبالوي. دا ولې دا د الله عذاب دی په دوی باندې، په دې خلکو چې په دې کې زکات خلک نه ورکوي، په دې غنمو کې زکات مکات نه ورکوي. عزتمندو ویډیو به تاسو کتلی او امید کوم چې انشاءالله دا ویډیو به تاسو خوښه شوي وي. که په دې ویډیو کې زموږ څه کمې بیشې یا د الفاظو څه غلطي شوي نو معذرت غواړم. زموږ د ویډیو مقصد په چا تنقید نه دی. زموږ د ویډیو مقصد صرف هغه کسان کم چې مزدورکار دي او کم چې غریبانان دي د هغوی نه تپوسونه دي او هغوی په دې خوشحالول دي چې په سوشل میډیا راشي او لږ شانتې هغوی ته خوشحالي میلاو شي. که ویډیو مو خوښه شوي شیر کړئ او لایک کړئ. دعا کې مې یاد ساتئ او چې کم ځای یې الله مو خوشحاله ساته. والسلام.